دې کاري صاحب ته زه سلام کوم، دې ماشومانو ته زه سلام کوم. السلام علیکم، زه یم اعجاز پردیسي د اټلي نه. امید لرم چې ټول به ښه یې او چې هر چېرته یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. زما نننۍ ویډیو د اکبرپور دوا کورونو مدرسه دارالقرآن چې کوم تعمیر شوې ده، خو هغې دپاره ډېر د مدد ضرورت دی، د پیسو ضرورت دی، ځکه چې نه پکې فټنګ شته دی، نه پکې پلستر شوی دی. د هغې نه باوجود کوم چې ماشومان دي، کوم طالبان دي، هغوی پکې هم اوس سبق وایي. باقي دا ویډیو چې کومه ده، دا به تاسو ته په خپل حال وایي. تاسو دا ویډیو وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مدرسه دارالقرآن خیبر پختونخوا پاکستان کې دا مدرسه زیر تعمیر ده. اعزاز به زه تاسو ته د دې تفصیل ویل غواړم. دا د دې مدرسې څه ضروریات دي، دا تاسو خپل آیډۍ نه شیر کوئ او خپل پیج نه لیک شیر کوئ. کیدای شي ستاسو د وجې دې مدرسې ته ډېر لوی خیر ورسیږي. مدرسې الحمدلله تعمیراتي کار اختتامي مراحلو کې دی. اوس مدرسې څه ضروریات دي چې هغه پوره شي. دغه د مدرسې اندروني حالات دي. دا د مدرسې دفتر دی، دې کې به اساتذه د ناسته به کوي. باقي دغه حالات دي د مدرسې موجوده. الحمدلله تاسو دغه وګورئ، مدرسه زیر تعمیر ده او بیا هم طلبا لګیا دي خپل سبقونو کې مشغول. دې کاري صاحب ته زه سلام کوم، دې ماشومانو ته زه سلام کوم. په دې سخته ګرمۍ کې هم خپل سبق له راځي، ځکه چې پښتانه په دین مړه خلک دي، په دین مین خلک دي. ځکه په دې سخته ګرمۍ کې سبق له راځي. تاسو کتلی شئ، نه پکې فټنګ شته دی، نه پکې بجلی شته دی، نه پکې پلستر شوی دی، نه پکې د ناستې ځای شته دی. خو پښتانه چې کوم دی په دین مین خلک دي. فرض ضرورت دی وته، او دغه تاسو ته ښکاري چې د ګیټونو ضرورت دی وته. نو دا بعضې څیزونه دي چې تاسو کیدای شي چې تاسو د لاسه دې مدرسې ته ډېر لوی خیر ورسیږي. نو دا مختصر غونډه کې ویډیو مونږ تاسو ته وکړه چې دا ستاسو څومره لایکس وي، څومره ملګري وي، وغیره که نه، هغوی ته دا شیر کوي. جزاک الله جی. خوشحاله اوسئ، عزتمند شئ او د دې مدرسې بھرپور تعاون وکړئ. انشاءالله چې څوک دې سره تعاون کوي، الله تعالی به هغوی ته هم ډېر لوی خیر رسوي. او تاسو دا ویډیو وکته، دې کې زما خبرو څه ضرورت نشته دی، خو بس یو څو خبرې به داسې وکړم چې په دې سختۍ کې، سخته ګرمۍ کې ماشومان د سبق له راځي. د دې نه دا معلومیږي چې دا ماشومان د خپل مذهب سره مینه لري، دا ماشومان د خپل دین سره مینه لري. دا پښتانه په دین مین خلک دي، ځکه په دې سخته ګرمۍ کې سبق له راځي. زه دې ماشومانو ته سلام کوم، زما د کاري صاحب ته هم سلام دی چې په دې سخته ګرمۍ کې دې ماشومانو ته دین ښایي. نو الله دې ټول عمر خوشحاله ساتي چې په خپل علم زده کړی دی، بل ته علم ښایي. نو الله دې خوشحاله ساتي دا کاري صاحب، الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. او زه به دا ووایم چې د اکبرپور خلکو ته، د دوا کورونو خلکو ته زما دا خواست دی، ډېر مالدار خلک دي د دې مدرسې سره، چې صرف د دوا کورونو کم د امیر خلک دي، دی ورسره هم ودرېږي، دا مدرسه جوړېږي. نو دې کې کار پاتې دی، د بجلۍ کار پاتې، پلستر پاتې دی، ټول تاسو د ویډیو کې هم کته. نو زما د مسافرو ته دا خواست دی، لکه که ستاسو 10 روپۍ مدد هم کېږي، نو تاسو ته په دې سکرین باندې نمبر ښکاري، تاسو عرفان سره رابطه کولی شئ. تاسو لکه مثلا تاسو کو پیسې نشئ ورکولی، که څه ول اخیستل غواړئ د جومات لپاره، نو تاسو هم دا د عرفان الله سره رابطه کولی شئ. نو عرفان وروره، دا زما ویډیو د مدرسې دپاره زما نه دا ویډیو کېده چې ما د خپلو فرینډ ته، خپل ملګرو ته کېښوده. باقي الله دې وکړي چې دا مدرسه جوړه شي
او دې ته ماشومان راځي انشاءالله چې کله دا مدرسه جوړه شوه خسته هر څه پکې جوړ شو بیا به یو ځل ویډیو کوم ورکې خپل ورور ته اجازه د لوی الله په امان بای